احتجاج سبو تو گریوان تا در ورسی دا احتجاج کدای شي تو برای راست د گریوان نه ونسی دا احتجاج کدای شي سبو تو پپشا بندار جگای دا احتجاج کدای شي سبو تو نشبا پرې کی دا احتجاج کدای شي سبو داسې حالات ته ورسی چې تو بیا د شرم نه د مخ پټوله ځای نشي میلاو د ایم ان ای قومي اسمبلی ممبر دا د تحریک انصاف د بانی عوام سره ډټ کې ویلوړیا په دا شی هیڅ پروا نشته که د مو سیټ درمیا سیټ ته لوډ شي خو زه حق دغه باندې چېرې کمپرومایز کولو ته تیار نه یم الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن دا قوم وروتله ده چې پرین نه بله ورځ کې مې الیکشن تیر شه پاشه چې څومره بدترینه داندلې وشوه په تاریخ کې داسې مثال نه میلاویږي چې دومره په لیډ سره پاکستان تحریک انصاف روانو په بانی ډسټرکټ شه شپې لیټ ټایم راسا لیډ روانو اچانک دیه پریزایډینګ سټاف سره د تله دا آرشای یرغمال شلل او دغه نه بعد د میډ ایجنټس دا فارم 45 باندې ریزلټ یو شای میلاو شو او دغه مطابق پولینګینا دا په ډبل لیډ سره غټلی شوی وي خو افسوس تا چې از کېم د آرو څنګه ریزلټ بیا جمع کېده به پاشه بیا د جی یو آی اکثریت شوله شو ده نو دا پرونو ورځ باندې ډاکادو نه یو کاپی دو نه دوی دی ډېرې کاپی ډېرې پولینګې شه دا عملو که نو پاکستان عوام دیتا حیریون دی چې ترکی میں رساوی مش سره دا ډرامې کېږي مش د یو نیم کول نه مسلسل لګیا وي چې شفاف الیکشن دا وشي په ملک شه الیکشن دا د ټولې مسلې حل دا سیاسي استحکام د پورا په پاکستان شه میژول چې الیکشن دا وشي چې مزید غیر یقیني فیضانه د ملک وزي او ملک چیرې د ترقی په پټلی باندې روان شي او سفر شریکی خونن المیادو یقینا چې الیکشن یا یو خود داندلی وي بدترینه داندلیا ده دانه شویلا دا داندلا دا لیدا سے بل سنو مې دیتا ورکه چې دا کیم صدی مش سره وګړل نو زه هغه قوت ته داوی چې نره مهرباني وکړي په د ملک باندې رحم وکړي 75-76 ساله دا ملک لوړ نن ملک عملاً دیوالیا ده نو په داسې د توسې د تکبر سریا د سټ نه لیا ویلې نه وځي حالانکه د عوامو فیصله توسې وکړه د میډ د ان سیټ په حواله سره تقریبا د میډ لیډ 50,000 نه زیات چلے ده خو ریزلټونه بدل شول بیا تقریبا 20,000 ووټ دا د مولا بیا چینج شو ده او موته څه قسم ډیټیل نه میلاوي ده خو لیډ چونکه ډېر د کنټرول نه وته بیا نره مخه نه لیده نو عزیزونه نن دغه حالات کمیش د پاکستان نه دا کیلونه جوړه کړي دا ډرامه مې جوړی نو ملک نره مزید چلیدای نشي د میژ ملک دا نره د دغه خبره متحمل کېدای نشي د میژ ملک دا نره ختم ده د میژ ملک دا په چار دو چې میژ د آس پاس د ګاونډیونو غونډه ترقی یافته جوړ کی نن تو وګوره هندوستان په میشتو پیر خوندي نن بنگلاديش خوندي نن افغانستان خلک په میشتو پیر نه خول گئی نو میژ داسې حالات ته ویل رسیدلی په داسې حالات شه میژ دا الیکشن دا داندلی دا په هیڅ صورت نه دو منظره دا میژ چیرې نه قبلای او میژ هغه قوت ته دا پیغام ورکول غوړي چې د میژ د صبر امتحان نه مزید ما وخلیه او کچره داوی دا احتجاج نن خروډینا بلاک تی کدای شي دا احتجاج سبو تو گریوان تا در ورسی دا احتجاج کدای شي تو برای راست د گریوان نه ونسی
دا احتجاج کېدای شي سبا تو په پښه باندې هر جګی دا احتجاج کېدای شي سبا تو نه ژبه پرېږي دا احتجاج کېدای شي سبا داسې حالت ته ورسي چې تو ته بیا د شرم نه د مخ پټوله ځای نشي میلاو تاریخ ثابته کړي دو نن د بنګلادیش نه سبق زده کیه بنګال عوامو ته خپل حق نه میلاوی ده بنګال عوامو ډېر خوستینه وکړل نن د پاکستان تحریک انصاف ورکړیا هغه شی لګیا ده پاکستان تحریک انصاف ورکړیا د تو نه انصاف غواړي پاکستان تحریک انصاف تو ته خوستینه کوي چې مو د سینې نه ما اچوه خو کیم د دشمن غوندې سلوک چې د میش سره کړي دغه پښتنه دا عوام په 8 فروری باندې ویا کړه جواب یې دریا ک وهغه نه بعد کیس بیا تو سه نمانی مزید نو حالات دا د کنټرول نه وځي او بیا کتو سے دا سوچ وی کدا سوچ یو پیلاو کېږي چې به مارشاله لاګي مارشاله ا دورینا تیر دی ا وختینا تیر دی ایس خلک دغه طاقت په مخشه سینه سپر دی و ان شاء الله دا عوام دا تحریک انصاف دا آخر حاضر سره ډټ کې ویلوړ وی میډ حلف خوستا چې میډ پاکستان ته ترقی ورګای میډ حلف خوستا چې میډ پاکستان نه یو خود مختار ریاست جوړای میډ حلف خوستا چې میډ په پاکستان شه دغه د کرپشن د بے انصافی نظام دا تیارې دا مش ختم کای په دا سفر شه و ان شاء الله زه تو ته دا یقین درګم و زه هغه قوت ته دا پیغام ورګم چې تو زه ګلیه و ختم شي خود میډ سینه و ختم نشي میډ بیا ډټ کې ویلوړي ان شاء الله تعالی